السلام علیکم. عزتمنو چې د اویس ماشوم قاتلان گرفتار شول او هغه د هغه قاتلان د اویس خپل رشتہ دارانو او دای څنګه قتل کړو. معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. مهرباني وکړئ زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ او ویډیو سکیپ نه کړئ چې ټول معلومات درته در ورسیږي. او که چېرته تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو چې د اویس د تونو زامن خپل د تونو زامن دا راوت د کور نه را بهر کړی دی او چې د اویس او خید ریاض خان هغه یې وتلته کې په پټو کې کېنولی دی او ابدي او اسد دا دواړه په شریکه باندې د کور نه راایستی دی. خو اویس ماشوم د ځان نه خبر نه و چې دا د تونو زامن به ما سره دغه شانتې کار کوي. د هغه قاتلانو خبره د خدای خبره ده چې دای څنګه د کور نه بهر ته ویستلو. د دوی د کور نه شاته پټي هغه پټو ته چې څنګه بوتلو نو سمدستي د اویس ګریوان ته یې لاس کړلو. خو اویس ته نه ځان خلاص کړلو او منډه کړله. چې منډه کړله مخکې ورته ریاض ناست و، هغه ورته تمانچه راتاو کړله او په خپو باندې ویشتو. چې په خپو باندې څلور ډزه ویشتو اویس راوغورځېدو. چې راوغورځولو بعد یې بیا دې نه په سر او په سینه باندې ویشتو. عزتمن اویس ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړی. هغوی وایي چې دا موږ د عزت په نوم باندې قتل کړی دی. د هغه ملزمانو خبره چې ویل کېږي چې موږ څو ځل اویس ته دا وینام کړې وه چې مه کوه دا کار ښه نه دی، زمونږ د دې جینۍ نه منې شه. دا نه منې کېدو. موږ اخر کې مجبور شو او دغه شانتې کار هم ورسره وکړو. خو عزتمنو اوس د خوشحالۍ خبر دا ده چې هغه ملزمان اوس ګرفتار شوي دي او د پولیسو په لاس او اوس په عدالت ته پیش کېږي چې عدالت ورته څه سزا ورکوي. الله تعالی دې وکړي چې عدالت ورته د ټولو نه ښه غټه سزا ورته ورکړي. سبا بل کس هم دغه شانتې غلط کار نه کوي. سبا بل کس دغه شانتې بل اویس بېدرده سره نه قتل کوي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.